فرشته راله موسی علیه السلام ته وویل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ده ته ووایه چې مرګ اوس نه غواړې که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېږده د دې د لاندې چې څومره ویښته راله دومره ژوند در کومه. موسی علیه السلام خو چې فرشتې ته څپېړه ورکړه وروسته بیا پوه شو چې دا مې څه وکړو. بیا یې سوچ کړی و چې دا خو مې بد وکړلو. دا یې فرشتې ته وایي ښه چې د غویي په شا لاس کېږدمه او د هغې د لاندې څومره ویښته راله او د هر ویښته به بدل کړي راله الله یو کال عمر راکړي نو بیا د هغې نه بعد به بیا څه خو بیا مرګ دی نو دغه کلونه چې ختم شي نو بیا څه شی دی بیا مرګ دی نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا مرګ دی نو د خپل کار اوس پوره کوه د خپل کار اوس پوره کوه روح رانه اخله چې مرګ نه خلاصون نشته بیا خو روح واخله. لکه بخاری شریف کې حدیث مبارک دی چې کله د موسی علیه السلام د مرګ وخت پوره شو نو الله تبارک وتعالی د مرګ فرشته راولېږله ورشه موسی علیه السلام ته ووایه چې ستا د مرګ ټایم پوره دی زه دې وجنمه روح ته نه اخلم ستا څنګه خوښه ده. فرشته چې راله موسی علیه السلام ته وویل زه درنه روح اخلم ستا څنګه خوښه ده وجنم دې مړ کومه دي. د مرګ دا اواز په انسان باندې ډېر بد لګي ښه چاته وایي وجنم دې نو دا اواز پې ډېر بد ولګي ډېر ویریږي. نو موسی علیه السلام ته چې فرشتې ووي وجنم دې روح ته نه اخلمه نو هغه خو اسې جلالي شان والا پیغمبر غوسه به وله ډېره ورتله چې څپېړه یې اوچته کړه فرشتې له یې دا مخ ووه او دومره زورداره څپېړه یې ورکړه چې د څپېړې سره یې وله دا سترګه هم ویستله هغه په بره لاړه الله تبارک وتعالی لره وی الله داسې بنده ته دې لېږلي ومو چې هغه د مرګ نه دومره نفرت کوي مرګ نه غواړي وګوره زما دې حالت ته ما چې ورته د مرګ ووي نو زما دې حالت ته وګوره ما سره سي چلو کو داسې بنده له دې لېږلي ومه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ټیک ده لاړ شه زما موسی ته ووایه چې مرګ نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېږده او ستا د دې لاس د لاندې چې څومره ویښته رالو د هر ویښته په بدل کې 1 کال عمر در کومه د هر ویښته په بدل کې. فرشته راله موسی علیه السلام ته وویل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ده ته ووایه چې مرګ اوس نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېږده د دې د لاندې چې څومره ویښته راله دومره ژوند در کومه. موسی علیه السلام خو چې فرشتې ته څپېړه ورکړه وروسته بیا پوه شو چې دا مې څه وکړو. بیا یې سوچ کړی و چې دا خو مې بد وکړلو. دا یې فرشتې ته وایي ښه چې د غویي په شا لاس کېږدمه او د هغې د لاندې څومره ویښته راله او د هر ویښته به بدل کړي راله الله یو کال عمر راکړي نو بیا د هغې نه بعد به بیا څه خو بیا مرګ دی نو دغه کلونه چې ختم شي نو بیا څه شی دی بیا مرګ دی نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا مرګ دی نو د خپل کار اوس پوره کوه د خپل کار اوس پوره کوه روح رانه اخله چې مرګ نه خلاصون نشته بیا خو روح واخله. نو د مرګ نه خلاصون نشته الله له تګ دی او چاته پته هم نشته چې زه به په څه حالت کې مرمه په کوم ځای کې به مرمه او څنګه به مرمه. دا صرف د پیغمبرانو یو اعزاز دی چې الله تبارک وتعالی ورسره دغه مشوره کوي. لکه حدیث مبارک کې راځي عایشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها وی نبی علیه السلام په ژوند باندې دا حدیث مبارک ما ته ډېر وي چې عایشه الله تبارک وتعالی د پیغمبر سره د مرګ نه مخکې مشوره کوي چې یعنې ته ماله راځي او کو په دنیا کې پاتې کېدل غواړې. هر پیغمبر ته د مرګ نه مخکې دا ویلې کېږي. دا حدیث مبارک ما ته ویلی و نبی علیه السلام چې بیمارو او تبه یې ډېره زیاته وه او زما په کوټه کې زما په دې غیږ کې پروت او د نبی علیه السلام دا سر مبارک
زما د سینې او د زنې ترمنځ او دې ځای ته مې ځان ته اړم کړی و داسې په نبي علیه الصلاة وسلام باندې تبه ډېره زیاته وه او دا لاس به یې داسې په اوبو کې کېښود او دا به یې راواغست او په خپل مخ به یې داسې راوکاږو او دا به یې وي چې اللهم رفیق الاعلی وی په دې دوران کې زما ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی راغی د نبی علیه السلام تماشې له بیمار پرسیل او داسې مخامخ ورته ودرېدو وی زما د ورور مسواک و داسې د نبی علیه السلام زما د ورور ته او د مسواک ته ډېر کتل زه پوه شوم چې نبی علیه الصلاة وسلام دا مسواک غواړي ځکه نبی علیه السلام به د مسواک سره ډېره زیاته مینه وه وی داسې مسواک ته یې کتل وی ما ورته وی چې د الله پاک پیغمبره مسواک ته دې زړه کېږي کو نبی علیه الصلاة وسلام راته سر وړکو چې وی ما مې خپل ورته وی چې دا مسواک لږ راکړه عبدالرحمنه وی د هغه نه مې دا مسواک واغستو چې وامې غسته وی د هغې دا څوکه مې وکته نو دا لږه کلکه وه وی دا څوکه مې ورله په خپله خوله کې پسته کړه او چې داسې نرمه مې کړه نو بیا مې نبي علیه الصلاة وسلام ته مسواک ورکو عایشه به فرمایل که نه وی زه ډېره بختوره ښځه یم زه ډېره بختوره ښځه یم وی بختوره ځکه یم چې د نبی علیه الصلاة وسلام روح مبارک زما په کوټه کې وتی دی او بختوره ځکه یم چې نبی علیه الصلاة وسلام زما په کوټه کې دفن دی او بختوره ځکه یم چې د نبی علیه الصلاة وسلام روح مبارک زما په غیږه کې وتی دی او بختوره ځکه یم چې په آخري ټیم کې زما او د نبی علیه الصلاة وسلام لاړې مبارکې یو ځای شوي دي ځکه بختوره یم یا مسواک ورله ما پوس کو په خپله خوله کې په هغې مسواک پورې زما لاړې انښتې وي چې ما نبي علیه السلام له ورکړو هغه مسواک هغه په خپله خوله کې ووه زما لاړې او د نبي علیه الصلاة وسلام لاړې ډېرې په اخري وخت کې یو ځای شوې او دا به یې ځکه ویلو چې په هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه وی د دوو اخترونو په منځ کې نکاح کول ښه نه اوس هم خلک وایي که نه هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه د دوو اخترونو په منځ کې نکاح ښه نه نو عایشه به وفرمایل وي زما نکاح خو د شوال په میاشت کې شوې ده د ورکوټي اختر په میاشت کې د دوو اخترونو په منځ کې شوې ده نو زه سپېره یم وي زما په شانتې بختوره ښځه ما ته څوک بل څوک وښیي که نه د زما نکاح خو په اخترونو په منځ کې شوې ده الله نو ما هغه مسواک راواغسته د خپل ورور نه او نبي علیه الصلاة وسلام له مې ورکو نبي علیه الصلاة وسلام هغه مسواک ډېر زیات په مینه باندې وکړو نبی علیه الصلاة وسلام زما غیږې ته داسې د سینې ته ډډه والیده او په دې ټیم کې ورسره جبري علیه الصلاة وسلام موجود و خواته ورسره ناست و جبري علیه السلام او په دې دوران کې د مرګ فرشته راله د مرګ فرشته د ملک الموت چې دی د هر چا نه روحونه نه اخلي اسرائیل علیه الصلاة والسلام دی د ټولو فرشتو مشر دی بیا د ده د نګرانۍ د لاندې ډېرې فرشتې دي او دله الله تبارک وتعالی په خپله دومره طاقت ورکړی دی یو ځل دته نبي علیه الصلاة والسلام د ملک الموت ته وویل وی ته د دومره خلکو نه په یو ځای روحونه څنګه اخلي دنیا کې خو ډېر خلک په یو ځای مري که نه نو د دومره خلکو نه په یو ځای باندې روحونه څنګه اخلي ده ورته وی د الله پاکه پیغمبره ما له الله دومره طاقت راکړی دی که نه کو زه په وم اسمان کې ما او د ښکتې ځمکې ته صرف دا خپلې دوه ګوتې ښکتې کړم د تمامو جاندارو نه پرې روح اخیستی شم یوازې انسانان نه ښه دا څومره روح واله څیزونه چې د دې ټولو نه په دې دوو ګوتو باندې په یو ځای روح اوچتولی شم الله راله دومره طاقت راکړی دومره طاقت نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل ملک الموت اسې تا ته د مخکې نه پته وي چې د کوم انسان نه روح اخیستلی کېږي مخکې نه تا ته الله ویلي نه مخکې نه زه خبر نه یم په کوم ټیم کې چې ته روح اخلم په دغې ټیم کې راته الله وایي چې د پلان کې انسان نه روح واخله بس په دغې ټیم کې زه وپېژنم مخکې ما ته علم نه خو د نګرانۍ کې ډېرې فرشتې هغه ټول روحونه اخلي د نبی علیه الصلاة وسلام نه چې کومې فرشتې روح اخیستې او د هغې نوم دی اسماعیل
اسماعیل. دا چې راله د نبی علیه الصلاة والسلام په خوا کې جبریل امین ناستو. جبریل امین نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو د الله پاک پیغمبره اسماعیل فرشته راغلی ده د روح قبض کوونکې فرشته ده، اجازت غواړي ته ورته اجازت ورکوي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او دته وایي چې راځه راځه. د مرګ دا فرشته راله نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل وی د الله پاک پیغمبره الله را لېږلې ما، الله را لېږلې ما. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام ملاقات ته مې نور ډېر شوق شوی دی، نو غواړم چې دې ځان ته روبلمه. نو ستا څه رایي ده، ستا څه مشوره ده، ته پکې څه وایي؟ نبی علیه السلام خو په هر کار کې د جبریل امین سره مشوره کوله که نه. نو نبی علیه السلام داسې جبریل امین ته وکتل، په خوله یې څه ونه وی خو ویې کتل ورته چې جبریل امینه ستا څه مشوره ده، ما ته څه خبره وکړه که نه. جبریل امین ته وفرمایل د الله پاک پیغمبره الله اختیار درکړی دی، زه پکې څه نه وم، الله اختیار درکړی دی. خو یوه خبره ده چې الله دې ګورې د ملاقات شوق لري. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل د مرګ فرشتې ته وی چې الله زما د ملاقات شوق لري، نو ته خپل کار جاری که، خپل کار وکړه، زما نه روح واخله. عایشه وی فرمایي وی د نبی علیه الصلاة والسلام په بله خبره نه یم پوهېدلی، خو دا لاس یې داسې اوچت کو چې دا الفاظ وي اللهم رفیق الاعلی. او بیا یو آیت کریمه چې مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دا آیت مبارکه لا سر ته نه ورسول چې دا آیت مبارکه په شونډو باندې نیمګړی پاتې شو. او د نبی علیه السلام نه روح مبارک لاړو، یې نوره نه یم پوهېدلې په څه باندې. غرض مې دا کو چې د دنیا نه نبی علیه الصلاة والسلام تله دی بل کم انسان دی چې هغه به پاتې شي، چې په مخ د ځمکه د هغه په شان د بهتر او غوره انسان نه و. مرو به ټول، مرګ ته تیاري پکار ده، د دنیا نه به ځو ټول، خو د دنیا نه داسې لاړ شه، د دنیا نه داسې لاړ شه چې الله درنه رضا وي، داسې لاړ شه. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي، وفات او الله تبارک وتعالی د حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي او فرشتې د دا روح واخلي بره اسمانونو ته یوسي، نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي سره د خپل علمه، بیا ترې هم تپوس کوي الله تبارک وتعالی د کوم بنده نه چې تاسو روح واغستو ښکته ځمکو کې د متعلق خلکو څه ویلو، ښکته ځمکه کې خلکو د متعلق څه خبرې کولې؟ نو فرشتې ورته وایي الله خلکو ډېر په نیک نوم باندې یادو، ټولو خلکو ویل چې دا ډېر ښه سړی دی، ډېر ښه سړی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي دا د الله بندگان دی گواه شي چې ما دې په ښو کې حساب کو، ما ده ته مغفرت نصیب کو. او چې کله فرشتې وایي الله خلک د ښکته په ځمکه کې ډېر تنګ و، هر سړی به ویل چې ښه ده چې د ده نه خلاص شو، ډېر بد سړی و، ډېر ناکاره سړی و. الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي ای فرشتو دا خلک د ګواه شي چې ما دې په ناکارو کې ولیکو. د دیو جن حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام داسې ناست او صحابه کرام ورسره ناست دي. یوه جنازه تېره شوله، نو صحابه کرامو ټولو د هغې سړي ډېر صفات بیان کړو، ډېر صفات یې بیان کړو. ویره دا ډېر ښه سړی و، دا کم سړی چې نن مړ دی. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وجبت، د دپاره واجب شو. بیا څه ټایم بعد بل جنازه تېره شوه، نو خلکو د هغه متعلق ډېرې خبرې وکړې، یاره دا ډېر ناکاره سړی و، خلک ترې نه ډېر تنګ و، ډېر په عذاب کې و، خلک ترې ډېر ترپوزي و، ډېر ناکاره سړی و، ښه د نن مړ شو. نبی علیه السلام بیا وفرمایل وجبت. صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره څه مطلب؟ مخکې جنازه تېره شوه، خلکو یې صفت وکړو، تاویده دپاره واجب شو،
وروسته بل جنازه تېره شوه خلکو د هغې بد وي تابعه د دپاره واجب شو څه واجب شو نبی علیه صلات وسلام وفرمیل وی کله چې اوله جنازه تېره شوه تاسو ټولو د ده صفت وکړو ما وی د دپاره جنت واجب شو د دپاره جنت واجب شو ستاسو په دې خوله باندې الله د دپاره جنت واجب کو او کله چې دویمه جنازه تېره شوه او تاسو ټولو د هغه بد وي چې دا ډېر ناکار سړی ښه د خلک ترنه خلاص شو وی ما وی چې وجبت الله د دپاره اور د جهنم واجب کو ستاسو په دې خوله باندې نو مرګ خو را روان دی مرې به د دنیا نه به ځي خو په دنیا کې داسې ژوند وکړه چې پس د مرګه د خلک په ښه نوم باندې یاد کړي او چې کله په ښه نوم باندې یادېږي نو الله تبارک وتعالی ستا دپاره جنت واجب کو خلک وایي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جنت ته بوستو او چې کله په دنیا کې په بد نوم باندې یادېږي خلک دې په بدو یادوي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جهنم ته داخل کو دنیا کې داسې ژوند وکړه داسې ژوند زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو که نه زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو الله تبارک وتعالی دې ظالمان تباه و برباد کړي ظالمانو تاسو ته پته شته داسې شیوخ کله جوړیږي دا خو په صدو کې یو سړی پیدا کېږي داسې تاسو ته پته ده دا مولان څنګه تیاریږي دا زما د مدرسې طلبه ناست دي تاسو په خپله لیدلي دي دا څومره په مشکله باندې عالمان جوړیږي دا څومره په مشکله حافظان جوړیږي دا میندو د خپلو سینو نه را جدا کړي دي په جړا باندې او په فریاد باندې او په ویر باندې دا ماشومان په مدرسه کې جاړي میندې ورته د هغې طرفه جاړي د هغې د زړه ټوکړې موږ ته راتاوي کړي دي د هغې چېرته پرزو کېږي زما دا بچی دې په کوڅو کې وګرځي او اواز دې وکړي وظیفه راوړی خدای مو وبخه دوی ته داسې سپک مه ګورئ دا کمزوري نه دي دا د ډېرو غټو خاندانونو بچي دي دا د ډېرو سپین روبو بچي دي لاړ شئ د دوی په کلي او په وطن کې تپوس وکئ ما په خپله په کوڅو کې چغې والې دي وظیفه راوړی خدای مو وبخه کله د چا ورته ودرېدلی یم او کله د چا ورته ودرېدلی یم وظیفه راوړی خدای مو وبخه دا د الله نازولي دا ډېر په مشکله باندې د دوی نه عالمان جوړېږي د دوی نه ډېر په مشکله باندې حافظان جوړېږي بیا د شیخ صاحب په شانتې شیخان دا خو په مخ د ځمکه چېرته یو څو دانې وي دا خو ډېر په مشکله باندې تیار شوي ظالمه تا زموږ نه په یو ډز سره واخیستو دا څومره په مشکله تیار شوی و د هغه خلا به اوس څوک پوره کوي هغه خو لاړو الله تبارک وتعالی لره کله چې نیک انسان وفات شي په ده پسې ځمکه جاړي په ده پسې اسمان جاړي د به ده پسې د درسونو هغه ځایونه جاړي شیخ صاحب الله بخلی دی په هغه پسې د هغه د احادیثو ځایونه جاړي هغه چې په کومو لارو باندې مدرسې ته ته په هغه پسې هغه لارې جاړي په هغه پسې په زرګاو طالبان جاړي په هغه پسې د اسمان دروازې جاړي الله به یې څنګه نه بخي نیک انسان چې وفات شي په ده پسې د ده د سجدو ځایونه جاړي د ده د ذکرونو ځایونه جاړي د ده د سبقونو ځایونه جاړي اسمان په دروازو باندې چې کوم د ده نیک اعمال ختل هغه دروازې جاړي الله هغه نیک اعمال خو بند شو هغه نیک اعمال خو بند شو هغه خو الله بخلی دي هغه خو د الله نیکان بندګان دي ما ته تاسو یو قوم وښیئ که نه ما ته په مخ د ځمکه باندې داسې یو قوم وښیئ تاسو که نه چې هغې د خپل عالم سر راغستی دی په خنزیر پورې تړلی دی هغې د خپل عالم سر راغستی په سپي پورې تړلی دی هغې د خپل عالم سر راغستی په خر پورې تړلی په مخ د ځمکه ما ته یو قوم وښیئ زه یو قوم سیوا د پښتون نه سیوا د پښتون نه چې پښتون د خپل عالم سر د خنزیر سره م وتړو د سپي سره یې م وتړو د خر سره یې م وتړو وګوره نو په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي هغه پښتانه تېروي وګوره که نه
په مخ د ځمکه د ټول نه ذلیل ژوند چې تیری پښتانه تیری ولې تیری د خپل علماو ګستاخي کوي ځکه حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من اهان العالم چاچ د عالم سپکاوی کو فقد اهان العلم د علم سپکاوی کو ومن اهان العلم فقد اهان النبي چاچ د علم سپکاوی کو د نبی سپکاوی کو ومن اهان النبي فقد اهان جبريل چاچ د پیغمبر سپکاوی کو د جبريل علیہ الصلوۃ والسلام سپکاوی کو ومن اهان جبريل فقد اهان الله چاچ د جبريل علیہ السلام سپکاوی کو د الله سپکاوی کو ومن اهان الله فقد اهانه الله يوم القيامه چاچ د الله سپکاوی کو الله به دغه انسان ذلیل او رسوا کی په ورځ د قیامت الله به ضرور ذلیل کوي الله به ضرور ذلیل کوي تاسو د علماو په ګستاخو پسې ظالمانو هغه سپین کې ډکې تاسو په وینو باندې رنګ کړه چې هغې نه خو الله له حیا ورځي د سپینو ډکو نه خو الله له حیا ورځي الله فرمایي سپین ګیره چې ما ته لاس پورته کړي زه د ده لاس خالي نشم پرېښودی چې کله د سپینو ډکو ته ګورم هغه سپین ډکې تاسو په وینو باندې رنګ کړلو هغه سپین ډکې تاسو په وینو باندې رنګ کړلو او یا کاله زمونږ بچو ته قرآن وښودو او یا کاله زمونږ بچو ته حدیث وښودل مونږ ورته بدله دا ورکړه چې یو میاشت خو ورته کنځل وکړو او چې په هغې خو سینې یخې نه شي نو اخر کې خو ترې ګوله یې ویستله نن د علماو سره دا سلوک شروع دی نن د علماو سره دا سلوک شروع دی قسم په الله ډېرې پاکې سترګې وجړلې ولې شوې ډېر د معصوم سترګو نه اوښکې وبهېدې ډېر کمزوري طالبان وجړل هغې معصومان وجړل چې بالغ شوي نه دي تر ننه پورې ما لا په خپله مدرسه کې سم کلاس نه دی اخیستی خو زه کلاس اخلم زما طلبه او زما طرف ته فکر نشته دی د مدرسې طلبه خو وجړول عالمان خو وجړول بزرګان خو وجړول شیوخ خو وجړول قسم په الله زما یو خبره یاد وساتئ یو خبره کو په دې ملک د علماو داسې قتل کیږي کو په دې ملک مونږ ښه د ورځ ومونتله راشئ په ما باندې په دې مخ توکاڼې راوتوکئ کوم ملک چې د علماو سپکاوی کیږي سوال نه پیدا کیږي چې دغلته په مونږ په عزت ژوند تیر کو سوال نه پیدا کیږي چې مونږ په سکون ژوند تیر کو سوال نه پیدا کیږي چې مونږ په عزت پاتې شو مونږ ځان له یو کار کتلی دی علما به شهیدان کیږي او دا یوازې د هغې نه ګیله نه ده مونږ ټول داسې جوړ شوي یو ټول داسې جوړ شوي یو ټول داسې جوړ شوي یو تاسو فیسبوک کولاو کوئ تاسو سوشل میډیا کولاو کوئ تاسو د خپلو ځوانانو دا خبرې وینئ نکاح به ورله دې ملا تړلي د پلار نکاح ورله دې ملا تړلي د نیکه نکاح ورله دې ملا تړلي سبا چې خپې وغځئ مردار شي دا ملا پې ودرېږي جنازه ورله کوي بیا هم په ده پسې خبرې کوي بیا پسې هم خبرې کوي زه هغه یو غیرتي وینم چې هغه هر تن چې د عالم نفرت په ذهن کې لري زه ورته هم ښه صفا ووایه دا وصیتنامه پرېږده وایه چې زه مړ شم زما په جنازه به ملا نه ودرېږي ما له به جنازه یو ګیره خریلی کوي پکار ده چې دا وصیت وکړي که نه دا کوم دغلا پند دی دا کوم د منافقت پند دی دا کوم منافقت دی چې نکاح له به ملا راولم جنازې له به ملا راولم ختمونه به په ملا باندې کوم او بدې ردې به پسې هم وامه بدې ردې پسې مه وایه صفا وصیتنامه ولیکه صفا ولیکه وایه که زه مردار شوم خپې مې وغځولې په ما په جنازه به ملا نه ودرېږي صفا دا لیکل وکړه شته په دې کلي کې هم شته ما ته پکې معلوم دي ما ته معلوم دي چې په ملانو پسې خبرې کوي زه په خپله سوشل میډیا ښه ډېر استعمالوم ما ته د هر تن کمنټ هم راځي ما ته د هر تن پوسټ هم راځي صحیح ده او معلوم دی راته او دا مې په خپل زړه کې ویلی دي چې مړ شو جنازې لی نظم او چې څومره مې کېږي دومره علماو ته به وایم چې جنازې لی مه ځئ ټیک شو مه ځئ جنازې لی
اسد دغلاپن دی منافقت خو اختیار کړی دی. بهر حال د علماو سره مینه وساتئ، د علماو سره محبت وساتئ، د علماو سره عقیدت وساتئ. دا زمونږ نه نور څه نه غواړي. مونږ ته قرآن ښیي، مونږ ته حدیث ښیي. کو مني ومنه، کو نه یې مني کم از کم سپکاوی خو یې مه کوه، کم از کم بدې ردې خو پسې مه وایه. او یو خبره یاد وساتئ، تاسو نظر وچلوئ او وګورئ کومو کسانو چې په عالمانو پسې بدې ردې ویلي که نه، آخر انجام وګورئ د دین اسلام نه انکار کړی، مرتد شوی دی. وګورئ، زما خو ډېره تجربه وشوله. هغه کسان چې په علماو پسې به بد رد ویل، اخري پوسټونه مې د هغې دا وکتل چې په دین اسلام اعتراضونه شروع کړو او د دین اسلام نه ووتل ومې کتل په خپله باندې. چا د مرتد کېدو او کفر ته د تلو اوله پاونۍ د دې ځای نه شروع کېږي چې دی به په علماو پسې بدې ردې وایي، ځکه چې ستا اعتماد په عالم پاتې نه شو. دا عالم چې کوم حدیث وي، په دې حدیث ته اعتماد پاتې نه شو. ته به وایي دا مولا یې د ځان نه وایي، ځکه بس مولا خو دې اعتماد پاتې نه شو، په حدیثو دې اعتماد پاتې نه شو، په قرآن دې اعتماد پاتې نه شو. نو په آخر کې وایي دا حدیث چې وایي دا د مولانو خبرې دي، دا کوم جهنم او جنت چې یادوي دا د مولانو خبرې دي، دا وی اخوا هیڅ شی نشته دی. په آخر کې د څه جوړ شي؟ مرتد ته نه جوړ شي. دقه اخیری انجام شي، اخیری انجام. الله تبارک وتعالی دې موږ د دغې نه وساتي او یوازې علما عوامو ته نه ومه، علماو ته هم ومه، زموږ دیني اختلافات په خپل ځای باندې، خو د هر عالم قدر کوئ، د هر عالم احترام کوئ، د هر عالم عزت کوئ. دلته طلبا ډېر ناست دي، ټولو طلباو ته ومه د علماو قدر کوئ، د علماو احترام کوئ. زموږ دیني اختلافات په خپل ځای باندې، هغه د کفر او د اسلام خبرې نه دي، خو د هر عالم قدر او د هر عالم احترام کوئ. یوازې عوام نه، علماو له د ټول نه لومبې د دوی احترام پکار دی. سفیان ثوری رحم الله دا لوی عالم تیر شوی، لوی عالم، ډېر زره احادیث مبارکه ورته یادو، ډېر زره احادیث مبارکه، د دومره لوړې مرتبې عالم و. خو چې کله خبر شو چې د شام نه امام اوزاعي رحمه الله را روان دی، په اوښ باندې ناست دی، مخکې به د اوښان په لړاکۍ روان، یو اوښ به یې په بل پورې تړلی او بل به یې په بل پورې تړلی و. امام اوزاعي چې په اوښ باندې ناست و، سفیان ثوری رحم الله ولا مخې ته ووتو، د هغه اوښې د بل د اوښ نه راکولو کو او د هغه د اوښ دا پړی په خپله مرۍ کې ور واچو، په خپله مرۍ کې ور واچو او د هغه په اوښ باندې ناست دی او سفیان ثوري ته مخکې را روان دی او چغه وایي لار پرېږدوئ زموږ شیخ راغی، لاره پرېږدوئ لوی عالم راغی. علماو به دومره د یو بل قدر او احترام کو، دومره قدر احترام کو چې د هغه د اوښ پړی په خپله مرۍ کې اچولی ور روان و. هغه عالم چې ډېر زر احادیث مبارکو ته په یادو باندې یادو، هغه د بل عالم د اوښ پړی په مرۍ کې اچولی دی. نو موږ علماو لم د یو بل قدر پکار دی، احترام پکار دی، عزت پکار دی، سپکاوی نه دی پکار چې په نوم عالم دی زما دپاره قابل قدر او قابل احترام دی. الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې د علماو دا مینه او محبت کینی. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام، ډېره مننه.